کریم نور دې مجلس کې هغه مسلمانان وروڼه همت وکړي ګورې د پندو ګلې موږ باندې مرګ را روان دی مرګ ټوکې نه دي د پندو د دنیا په تکلیفونو کې لوی تکلیف مرګ دی حقیقت کې تحفه ده یو ګفت دی په دنیا کې چې په یو انسان باندې څونه سختۍ راځي نو د ټولو نه لویه سختي مرګ دی وګوره یاد لره د آخرت په تکلیفونو کې د ټولو نه رکوټې تکلیف ګورې مرګ دی د آخرت په تکلیفونو کې د ټولو نه رکوټې تکلیف هغه مرګ دی ګورې د دنیا لوی تکلیف مرګ راشي نو سمدستي د چا سترګې خورې نه شي لاسونه یې خورې نه شي سرمن یې خورې نه شي کفن یې خورې نه شي کپړې یې خورې نه شي لیکن دغه رکوټې تکلیف د آخرت د تکلیفونو نه چې راشي او لږ وخت تېرېږي کفن دې خورې کېږي خو نه بدن دې خورې کېږي او خو نه هډوکي دې خورې کېږي او خو نه په دغه خپلو سترګو کې چینجي کېږي او خو نه دغه ګېډه چې د حرامو نه ډېرو خلکو ډکه کړي دا په خبر کې کیو خو نه د دې وجې نه زما محترمو ولې داسې سفر دی بیا واپسې نشته وار په دا دنیا نشته عبدالرحمانه په هر چا باندې چې تېر شي وار د عمر د دې وجې نه زموږ پندو هره لحظه د زندګۍ مونږ خیر کوو او خلک وایي وي پلانکي د بادو په اس باندې سور من بېګا دارالحقاني ته تللو زموږ محترمان مفتي حمدالله صاحب تشریف فرما دي دوی موټروی باندې یو ګاډي مونږ مخکې شو ډېر تشویش شو او एकदम یو درود شو چت شو فوټپات باندې را پرېوت ګاډي ودرو تیرانو کتلم او مخکې ګاډي هغه الټه پروتو چتې لاندې او تیرونه پې باندې دغسې یو ځل زمونږ د زندګۍ دا ګاډي باندې دی او د ځمکې دا ګاډي لاندې دی او ګورې کېدای شي سبا دې وخت کې زمونږ د زندګۍ دا ګاډي لاندې وي او د قبر خاورې زمونږ د پاسه دا د ځمکې ګاډي باندې وي د دې وجې نه هر الله ته خپل تعلق الله سره درست کړي کله موږ ووایو توبه به وباسو مورې توبه به وباسو یو کس ما ورته ویل چې ږیره پرېږده ما ته وایي او ما اوس واده کړی دی ږیره پرېږده عزتمندو دا په موږ څه وشو هغې کې ولږ واده وکړو د ولیمې په موقع چا ورته اواز وکړي بعد د څوک غواړي چې څنګه ووځي چې وویشت څونه خلک د پالنګونو د پاسه وویشتل د څونه خلکو به نن جنازې شوي جو یہاں آیا ہے اس کو جان ہوگا ایک دن جب قضا ٹہری تو پھر کیا صبر ګورې موږ د خلکو په اصلاح پسې لګېدلي او خپله اصلاح پرېږدي د بل را سره غم دی بل نه نیکۍ هم زیات کوم زه غیبت کوم بدګماني پرې کوم سپېګېډه دې ورپسې یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم نن ما سره د بل د عقیدې فکر شته د خپلې را سره نشته بل عمل هم تاسو فکر کوئ خپل عمل د دې وجې نه زموږ مبارکه شپه د جمعې را روانه ده او هر مسلمان غواړي چې ما نه د الله پاک کامل ولي جوړ شي دا یې څوک غواړي چې ما نه د ولي الله جوړ نه شي هر مسلمان غواړي چې د خدای دوست جوړ شي د دې وجې نه زما محترم د الله د کامل ولي کېدو لپاره په زندګۍ کې موږ شپږ خبرې راولو دا اکثر دینو اجازه کوي د چا ګیري نه الله دې توفیق ورکړي کوم پیغمبر امتي د چا د شفاعت امیدواري د چا د مبارکو لاسونو نه په ورځ د قیامت د آب کوثر امیدواري په دنیا کې د چا د ورځې مبارکې امیدواري چې الله پاک دې ورکړي دغه پیغمبر ظاهر باطن ولې نه اختیار او د چا بولې وي الله دې توفیق ورکړي بعضې خو مشرانو نه غلطي کېږي او ګیټې ښکاره ساتې نارینه او ګیټې پټې ساتې زنانو
نن زنانو ښکاره کړه سلوک پرې حرام دي. بس دین څه ته وایي چې پیغمبر علیه السلام څه ویلي دي بس هغه بغیر د چون چرا نه منل د هغې عقیده لرله چې بس دا حق وسره او زنانه به دوه کاره کوي خپلې پردې به لحاظ ساتي خپل خاوند تابعداري به کوي خاوندان به د خپل لحاظ ساتي او موږ تاسو سره د زنانو هم به د خپلو سترګو حفاظت کوو هم به د خپلو زړونو حفاظت کوو. په دې مجلس کې ګڼ شمېر علما طلبا دي هغې ته پنځه خبرې کوو د شاه حکیم محمد اختر صاحب رحمت الله علیه دغه شپږ خبرې د هغې دي دا پنځم د هغې دي. علم سره عمل پسې اخلاص د سنت طریقې مطابق او پنځم نمبر د الله پاک نه د قبولیت شو. اول خو عزتمندو موږ په دې مجلس کې د خپل زړه خدمت کوو. لکه ګورئ که تاسو اوبه وغواړئ او څوک در اوبه دروړي موږ اوبه وغواړو څوک روړي او هغه اوبو کې ګندي یا هغه لوښي څښاوي نو موږ تاسو هغې کې اوبه څښل مناسب ګڼو. نو چې د زړه دا لوښي په ګناه ګنده وي نو زمونږ د زړه د مهمان خانه کې به الله پاک څنګه میلمه شي. ہر تمنا ہر محبت دل سے رخصت ہو گئی الا اللہ رست لے لا الہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نو ہر تمنا ہر محبت دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو آجا اب تو خلوت. هلته به په دې زړه دا زرګونه لګې څنګه چې لوات په سندان باندې اوسپنه ګرمه کړې شوي کېږي او څټک به درولي. نو علم عمل اخلاص د سنت طریقې مطابق او بیا د الله پاک نه د قبولیت سوال چې خدایا ما نه دا علم قبول کړي. د دې وجې نه زما محترمو دا پنځه خبرې مو علما طلبا علم عمل اخلاص د سنت طریقې مطابق او بیا د الله پاک نه د قبولیت سوال او بیا ټول محترم عزتمند لږ سوچ وکړو. په 2005 کې زلزله راغله موږ راویښ نه شو. 10 کې سیلاب راغله ډینګي راغله اوس کورونا راغله د دې هفتې مخکې بیا زلزله راغله 2005 کې زلزله د رمضان په مبارکه میاشت کې راغله. د درې هفتې مخکې زلزله د خالي په شپه راغله مخکې د جمعې د رحمتونو او د عبادتونو ورځ تېره شوې وه. معلومه دا شوه چې د دې باوجود زموږ بد اعمال بر ډېر زیات روان دي. دا حالات چې راځي یاد لرئ زموږ ساده خبرې ته کوم او عمل به پې انشاءالله ورځو کوم بیا به تاسو کوئ وبکې کله چې امت امر بالمعروف نهي عن المنکر پرېږدي کله چې امت جهاد پرېږدي کله چې زنا عام شي د زنا لومړنی پوړی بدنظري د پردو ښځو ته کتل دي. نن د غیرت د کورونو د پښتنو ښځې چې پردې دي او که نه الا ماشاءالله او کله چې سود عام شي او کله چې ظلم عام شي او کله چې توهین د شاعر الله وشي د خدای د دین د نښو چې توهین کېږي پیښور کې جامع زبیریه کې د خدای کور کې بم خلاص کړی شو کنه د پیغمبر علیه السلام حدیث مبارکو اوس حضور شو کنه د قرآن کریم نسخې شهیدې کړی شو کنه زموږ محترم قاري فیض الرحمن محمدي صاحب الله پاک ورله د زړه یو درد ورکړی دی ابرو دې په موږ هم احسان وکړو موږ لاړو او څنګه مولانا حشمت علي صاحب تاسو ته تلاوت وکړو الحمدلله دا ستاسو نګران دي ذمه دار دي ټول ملګري الله دې چې خیر نصیب وکړي. یو غټ مجلس وکړو غټ کانفرنس وکړو الحمدلله او قرآن کریم دې په میز باندې شو مخکول به خوشبویي مې ټوله ګوله
او دا حقیقت دی دا تقریبا 20 کو سو کمپنی دی چې د هغې په چاپونو کې عزتمندو تحریف شوي مفت کتاب یو هم د چا نه مه اخلئ د منکر حدیثو منکرین حدیثو کتابونه مفت ملاویږي د قادیانانو ملاویږي د شیعګانو ملاویږي مختلفو خلکو هغه ملاویږي د انګلیش کتاب باندې ته سونو زرګونو روپۍ ورکړي د نورو ښارونو نه یې راغواړي د هغې سکینینګ کوي او د خدای قرآن عجب ستا دله دا خو لوی سرزیږي نه شوي دوی چې د کومې خبرې وکړې دا یوازې دوی د مداري ته عزتمند ما بل ورته چې کوم ترتیب وایي کې دا خبره وکړه یو ځل ما خپله یو د تار ګونټو هغه تار چې کوم ګټې نه توی شوي نو ما هسې هغه وسپړ چې هغه مې وسپړ تاسو یې ښه کې د اسلامیت د پاڼې ناولو کې یاد دې څنګه خبره وکړه بس روټۍ پکې من خرڅو سموسې پکې من خرڅو کباب پکې من خرڅو هلکه وي روټۍ ټیم دی چې ته اخبار وګورې ویډ کې نه دا حروف د څه حروف د دې وجه نه عزتمندو د دې شیانو موږ د حفاظت اهتمام وکړو الله پاک دې کوم نعمتونه موږ راکړي لوی نعمت په هغې کې قرآن کریم دی ان هذا القرآن یهدي للتي هي ودغه قرآن کریم نن محفوظ په مدرسو کې دی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله وګورئ موږ چې موږ قرآن کریم نازل کړی دی موږ حفاظت کوونکي نو ګورئ ستاسو دې بچو ته چې استادانو نازلوي نو دا د قرآن کریم حفاظت یو ملي شکل دی چاہتے تجوید ہو چاہتے حفظ چاہتے علم چاہتے صحت ادا چاہتے نور علوم دا ټول الحمدلله زموږ د دې رورنا الله جل جلاله وردا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون لاندې الله پاک په دغه طریقه باندې د قرآن کریم او بیا الحمدلله تاسو مبارک خلک چې تاسو دلته کې کوم محترم متفل حال الذي تو باندې ځای ورکړی دی قرآن محل ته بله ورځ هغه کانفرنس کې دا خبره وکړه چې الله پاک موږ نه په ورځ د قیامت تپوس وکړي چې ستا د ګاډو دپاره ځای و د مېلمنو دپاره دی نن ډېرو خلکو صرف د ګاډو دپاره پولو میدانونه ساتلي دي بچیان الله ورته وکړي ښه خبره دی ضرورت دی زموږ ستا په کور کې څو قسمه کمرې دي دا ګیسټ روم دی او دا ډاینګ روم دی او دا واش روم دی او دا باتروم دی نن زموږ په کورونو کې د ډېرو ځایونو کې دا خبره کوي یو پرې روم په خپل کور کې جوړ کړه اوس موږ رحم الله یوسف دی صاحب د هغې ځای کې زموږ ملګری دی او د هغې هغه بچو هلته موږ ته دعوت راکړه چې پهلی چې مو سره اوس کړه د هغې ځای جوړو نو ما ورته یې دی کې یو کمره به پرې روم وي یو کمره به څه وي هغه پرې روم وي چاله الله اوس ورکړي په کور کې یو کمره خاص کړه په هغې کې جانمازونه واچول تسبیح او ډوکي اسلامي پوسټرې دیني کتابونه بس چې څوک راځي او هغې ته ګوري چې کمرو ته په خپله باندې دعوت ورکړي چې دلته راشو الله یې دلته راشو په خپل پیغمبر باندې درود شریف وایي ټول وایي صلی الله علیه وسلم دې ته کوټې جوړې کړې او دا کوټې نه دي دارنګې عزتمندو الله پاک وفرمایي چې ستا د ملا څه دی و علما د کتاب د حفاظت ځای شاه ابراهیم حق صاحب رحمت الله علیه چې به کوم جومات ته ورغی اول به المارۍ ته ورغی چې د خلکو د قرآن کریم قدر شته او که نشته او بیا به فرمایل چې یو انسان که سم ناچي نو کم از کم بنین خو اچوي او د خدای قرآن موږ مکمل بې حجاب باندې وخت باندې معلوم کېږي چې کم عزت د دین خو به ته د مراتبو لحاظ ساتې چې زه دا کتاب کم ځای کېدم د دې لاندې کوم کتاب کېدم د دې باندې کوم کتاب کېدم او دا ملګري دي دوی کیسونه لړوي ګټلي دي الحمدلله موږ سره په دې ټول خدمت کې الله دې توفیق راکړي خو موږ سره ولاړ یو الله دې خیر نصیب وکړي د دې وجه نه
دا یې په باجوړ کې په جرګونو ځمکه الحمدلله چا وکړه او دا خو زه په دې ډېرې نسخې دي عزتمندو چې د هغې بې حرمتۍ کېږي د دې وجې نه الله به وکړي هسې تاسو ته مولانا حشمت علي صاحب د اخرني صورتونو د ابتدایي حصه د قرآن کریم تلاوت دا ما عزتمندو دغه قرآن کریم یې څونه ښکلي انداز کې ولوسته په ورځ د قیامت چې الله پاک د دې کتاب تلاوت په خپله فرمایي چې د الله پاک خبرې دي دا به څونه خوند دي عزت نو چا له الله ځمکې ورکړي مستقل مدرسو ته دی وقف کړي نن چې ستاسو افتتاح ده څونه اخلاص وکړي الله یې دا قبول ومنظور او د دغې قرآن محل لپاره مستقل دی دغې ملګرو سره تعاون وکړي او د دې قرآن د حفاظت لپاره خپل بچي مدرسو ته وقف کړي علم ته وقف کړي ټول شابو ته به وقف کړي الله دې د خیر نصیب کړه الله قدر وکړه الله عزت وکړه هذا وآخر دعوانا